مفتی منیر شاکر صاحب څه وایي چې الله پاک نبی د منځونو او د سونو دپاره نه دی رالیږلی، د حاجونو د عمرو دپاره او د روژو دپاره نه دی رالیږلی. دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی، خپل فکر دی. خو مفتی ظرفعلي خان صاحب وایي چې د مونځ نه کولو نقصانات څه دي او د مونځ کولو فایدې څه دي، چې مونځ نه کې په هغې باندې څومره عذابونه دي او چې مونځ کې په هغې باندې څومره نعمتونه به الله درکوي. دا دواړه بیانات چې کوم دی هغه ما ستاسو دپاره راوړي دي. ویډیو سره لایک کمنټس او شیر کړئ او صافي ټي وي چې کوم دی دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ. لومبی قدم باخلو د مفتی منیر شاکر صاحب ویډیو طرف ته او بیا به راځو د مفتی ظرفعلي خان صاحب ویډیو به ګورو اورو. راځئ چې وګورو واورو د مفتی منیر شاکر صاحب ویډیو. قرآن د عزتونو طریقې ښودلې دي، قرآن د بلندۍ طریقې ښودلې دي. ته به غالب کېږي څنګه؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله فرمایي زه هغه ذات یم چې ما پیغمبر لېږلی دی د منځونو او د سونو دپاره نه یوازې، د منځونو د سونو دپاره نه یوازې، د ګیرو دپاره نه یوازې، ليظهره على الدين كله. ما پیغمبران دې دپاره لېږلي دي چې زما دا دین به په تمامي دنیا دینونو باندې غالب کوي. یهودیت به د دې لاندې وي، عیسایت به د دې لاندې وي، بدمت به د دې لاندې وي، هندومت به د دې لاندې وي، سکمت به د دې لاندې وي، سوشلیزم به د دې لاندې وي، کپیټالیزم به د دې لاندې وي، جمهوریت به د دې لاندې وي. اے مسلمانه، ستا دین غالب دی که مغلوب؟ ستا دین ته د غالب دی که جمهوریت مغلوب؟ لاندې، ته د عیسایت لاندې، ته د یهودیت لاندې. نن یهودو جاز وچت که او ستا په غزا باندې دنیا بمباري وکړه. ستا په مسلمانانو ملکونو کې څوک دومره شته چې مزاحمت یې وکړي؟ ته خو یې وکړه. پیغمبر الله دې ته رالیږلی و چې ته دومره ږیره پرېږدې، پیغمبر الله دې ته رالیږلی و چې ته سترګې تورې کړې، پیغمبر الله دې ته رالیږلی و چې استنجا به د اوړي داسې وي او د ژمي به داسې وي. پیغمبر الله دې ته رالیږلی و چې په روژه کې به عرق نه کینې کنې اوبه به دې به راوخیږي، روژه به دې ماته شي. هاي مسلمانه، تا قرآن نه جوړ څه کړل؟ چا ته تبلیغ جوړ کړ، چا ته دیوبند جوړ کړ، چا ته پنجپیر جوړ کړ، چا ته غیر مقلدیت او احادیث جوړ کړ. بخاری بندگان، د امام ابو حنیفه بندگان، د امام شافعی بندگان. هاي مسلمانه، د انقلاب کتاب، انقلابی نبی، تا نبی داسې دنیا ته پیش کړی دی. پښتونه مسلمانه کلک دې خبرې ته ودرېږه. ستا د نبی نقشه جومات کې داسې بیانېږي لکه د 12 کالو ښکلې پیغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاسونه مبارک نه دي، تک سپین چې پړقېدل به، د ګوتې نه دي، دا موړه خو د لیدو وې که نه، د نرۍ نرۍ شونډې، یره جي زلفې. او یو سړی راغی چې ویلې ده، حیران شي، دا ته څوک پیش کوي؟ هلکه دا ته د څه شي نقشه پیش کوي؟ دا ته د حق پیغمبر نقشه پیش کوي چې هغه نه د میاشتې په مسافت خلک یېرېدل؟ دا ته هغه پیغمبر نقشه پیش کوي چې هغه به چا له خط ولېږلو خلک به راپېدل؟ دا ته د حق پیغمبر نقشه پیش کوي چې یزدجرد ته یې خط ورسېده، هغه قاصد ووژلو، خط یې وشلولو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفت د خولې نه وتو سره صحابه کرامو د هغه اینټ سے اینټ بجاو کړ. ته د هغه پیغمبر خبره کوي؟ د هغه شونډې سرې وي، د هغه سترګې تورې وي، د هغه ویښته داسې ښکلي وو. دا ته څوک پیش کوي؟ دا ته عوامو ته څه وایي؟ ته دا خلک راولې په رسول الله یې میانوي که د رسول الله په پروګرام یې میانوي؟ تا ته ویلي شوي دي چې ته د پیغمبر پروګرام ونیسه. پیغمبر الله یوړه، که پیغمبر نه خلکو خدای جوړول مقصود وی، که الله دا غوښتی چې پیغمبر نه د خدای جوړ شي او د خلکو د زړونو کې وي، خلک ورته عبادت وکړي، الله به پیغمبر له مرګ لکه څنګه چې قرآن له بقا ورکړې ده، اعلان یې کړی دی چې تاسو ځانونه مړه کړئ، دا قرآن به تاسو فنا نه کړئ، دا به زه حفاظت کوم. قرآن چا ختم کړی شه؟ دقسې به رسول نه ویلي وی چې دله زه مرګ نه ورکوم، د سره به تاسو مینه کوئ،
د سره به تاسو محبت کوئ. نه، هغه وی چې تاسو د پیغمبر پروګرام لاس کې ونیسئ. پیغمبر لاړو خاورو لا، پیغمبر به تر قیامته پورې نور وخت په خاورو کې تېروي. د الله تعالی خپل شان مطابق تاسو به د پیغمبر کاز ونیسئ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله رسول الله وفات شو منبر ته وخته، مسلمانه ویښ مولا درته انجکشن لګولی دی، د ذکرونو انجکشن، د فکرونو انجکشن، د تبلیغونو انجکشن، د وظیفو انجکشن، د استنجاګانو انجکشن. او یا کاله کېږي استنجا کوي مړ شي. یاره زمانې کا یا کاله استنجاګانې وکړي، څه شو؟ مړ شو. ښه یره جی کومه بادشاهي ونیوی؟ نه جی بس دغه ځای کې جومات کې لمونځ کول. یره جی زمونږ نیکه ډېر لوی سړی و. یره جی اتیا کاله ژوند یې څه یې کول؟ یره جی لمونځونه، اتیا کاله لمونځونه یې وکړه. نور یې څه وکړه؟ نه جی نور هېڅ نه دي کړي. نو الله خو وایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما پیغمبر د دې دپاره نه دی درلېږلی چې ته تش لمونځونه زده کا، وظیفې زده کا، حجونه زده کا، ذکرونه زده کا، نکاحونه زده کا، سجدې زده کا، ګیرې زده کا. نه 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 نه، دا ډېر وړه عملونه دي. دا به رستو کېږي. دا به په حالت د جنګ کې که ته پرېږدوې هم ته الله نه نیسي. په حالت د جنګ کې که د ګیرې ضرورت و ګیره دې لرې شي. که حالت د ضرورت کې د مانځه پاتې کېدو ضرورت و، پیغمبر علیه السلام غزوه خندق کې 3 منځونه قضا کړي دي. دا اہم سیزونه نه دي. اہم څه شی دی؟ لیظهره علی الدین کله، تمام کائنات پر الہ العالمین کے قانون کو غالب کرنا. جی ګران کتونکو، تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا کمپلیټ بیان چې کوم دغه تاسو واورېدلو هم کتلو. مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې الله پاک نبی دې دپاره نه رالیږلی چې ته مونځونه کوه، ته اودسونه کوه، ته روژې نیسې، ته حجونه کوه. نه د مکمل دین دپاره رالیږلی. مکمل دین به په ټوله دنیا کې خورېږي څنګه؟ دا د مفتی منیر شاکر صاحب خپل سوچ دی او خپل فکر دی. اوس چې کوم بیان ما ستاسو دپاره راوړی دی مفتی ظهرولي خان صاحب بیان دی، نو راځئ چې وګورو واورو د مفتی ظهرولي خان صاحب بیان او د څه حوالې سره یې کړی چې مونځ چې کې د هغې فایدې څه دي او مونځ چې نه کې د هغې نقصانات څه دي، په مونځ باندې څومره ثوابونه میلاویږي او په مونځ نه کولو باندې څه عذاب میلاویږي. نو راځئ چې وګورو واورو د مفتی ظهرولي خان صاحب بیان. یہ مجھ سے سن لو، شاید کوئی اور نہ سنا سکے، اس میں یہ ہمت نہیں ہوگی، نہ کبھی سنا ہوگا کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ بستر پر تیار بیٹھے. چاہیے تو یہ کہ آپ مصلی پر ہو، تہجد سے فارغ ہو، تفصیلی دعائیں مانگ چکے ہو. اگر وہ نہیں ہے ویدہ کنڈ زویا و سخ بویا، یہ نہایت نااہلیت ہے، نہایت بدبختی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی اور جتنے کوتھی اوتھیان کلوتی، کوتا اسی طرح پڑا ہوا، جگہ سے ہلا ہی نہیں. اب دیکھو یہ غصہ مجھے ہے یا نبی کو ہے؟ سن لو کیا کہہ رہے ہیں. بخاری شریف جلد اول 153 صفحے پر امام بخاری احادیث لائے. امام بخاری فرمائے کہ جب آدمی سو جاتا ہے، صبح کے وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے. یا عقیدو علی قافیت راسکم ثلاث عقد، تمہارے سر اور چہرے پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقچ، رات بڑی پڑی ہے سو جاؤ یار، علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل. شیطان بے ایمان بھی دم کرنا جانتا ہے، لیکن غلط طریقے کا دم ہے، حرام کاری کا دم ہے، لوگوں کو دین سے اور ایمان سے نکالنے کا غلط دم ہے، کام کر رہا ہے وہ بھی. حدیث بخاری و مسلم میں ہے ان استيقظ، اگر یہ جاگ گیا، فانحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا. وتوضأ، وضو کرنے گیا، فانحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا. وذکر اللہ وصلی، فانحلت عقدۃ، نماز شروع کر دی، اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ گیا، تیسرا گرہ بھی کھل گیا. فاصبح نشیطا بسیطا، صبح اٹھے گا بیدار مغز، چاق و چوبند، خوشگوار. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.
सेहत और तवानाई से आरास्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये नहीं उठा, अजान भी हो गई तब भी नहीं उठा, वक्त नमाज भी गुजर गया फिर भी नहीं उठा, तो वो गिरे आपस में सख्त होते जाते हैं, टाइट होते जाते हैं। और वो शैतान आके देखता है कि मेरा पुत्र तो उसी तरह लेटा हुआ है, तो फिर क्या कहते हैं पता है? उसके कान में अपना जकर देकर उस पर पेशाब कर देता है कि दिन भर ये मेरा पेशाब चाटते रहो। इससे अंदाजा लगाओ कि फजर के लिए न उठने वाला कितना सख्त गुनाहगार है और कितना सख्त नुकसान का मुर्तकिब है। आपको अगर पता चल गया ना कि बिल्ले ने पेशाब किया, आप कहे यहां तो नमाज नहीं होती। आपको अगर पता चले कि आपके मुंह में जरा सी मक्खी मच्छर, आप कहेंगे अल्लाह खैर करे, कोई तबीयत खराब ना हो जाए। ये वो चीजें हैं जो दुनिया के अंदर दुश्मन है, नुकसानदेह है। लेकिन शैतान का अल्लाह कहते इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और सुनन इब्ने माजा में है कि जब इसको कब्र में रख दिया जाता है और लोग कब्र बंद करके चल पड़ते हैं, तो एक हसीन जमील तवाना बेहतरीन सेहत का नौजवान आ जाता है कब्र में। हवाला पहले देता हूं। कब्र की और इसको कहता है कि आप तसल्ली से रहें, मुनकर नकीर आ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, आप तसल्ली से रहें। अल्लाह ताला ये इज्जत नसीब फरमाए। बस ये कहना था कि मुनकर नकीर दाखिल हो गए डंडे सोटे लेके। वो सवाल करते हैं और ये जवाब देता है, वो सवाल करते हुए जवाब देते हैं। वो बड़े आराम से जवाबात सुन के रवाना वापस हो गए। तो ये शख्स भी वापस होने लगा। तो ये मुर्दा जिसमें रूह आ जाती है उसको कहता है या अब्दुल्लाह मन अंत वल्लाह सालहतनी, आप कौन है, बड़ा एहसान किया। तो वो पलट के कहता है आप मुझे नहीं जानते, अना सलातो कल फजर, मैं आपकी नमाज फजर हूं। तो इस तरह से हर मुंसे दिन शुरू फजर से होता है। पहला काम जो था वो आज पहले वक्त में काम आ गया। अल्लाह के यहां ऐसा अदल और फजल है, पहला काम फजर का है और कोई काम बाद में हो, दिन हो या ना हो, पहला काम फजर है। इसलिए मुअज्जिन पैगंबर के हुक्म पर कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो नींद छोड़ो फजर में आओ। तो नमाज किसी और ने पढ़ी हो और आपकी कब्र में उसका जवान आ जाएगा, ई ख्यालस्त महालस्त जुनू। शर्म करना चाहिए मर्दों को और अक्लमंदों को और सेहतमंदों को कि किस उज़र से वो फजर बर्बाद कर रहा है, उनको हया करना चाहिए।